बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम د یو نوي پروګرام سره زه یم سید کبیر شاه ګرانو کتونکو نن به خبره کوو افغانستان او پاکستان کم موجوده صورتحال چې روان دی په دې ټول هر څه باندې خبرو کولو لپاره موږ سره سینیر صحافي او تجزیه‌کار فدادیل صاحب موجود دی. فدادیل صاحب تاسو ته ننني پروګرام کې هرکلی وایو. مننه کبیر سر پروګرامونه هم ډېر زیات وکړه په افغانستان او پاکستان باندې، خو موجوده کم صورتحال روان دی په هغې هم لږ اپډیټ کړئ. ګوره چې کله دا صورتحال د دویمه هفته پوره کېږي چې پاکستان او د افغانستان په سرحدي چې کوم مختلف علاقې دي هلته جړپونه کېږي، بیا پاکستان فضایي کاروایانې کړي دي، شپېتو نه زیات کابل هیټ کړی دی، کندهار هیټ کړی دی، باګرام ایربیس هیټ کړی دی، او بیا چې کوم مشرقي صوبې دي پکتیا، پکتیکا، خوست، هلته قندهار، دلته بیا ننګرهار که تاسو وګورئ نو دلته سرحدي فورسز یو بل سره جنګېدلي دي، په هغې کې جاني نقصان هم رسېدلی دی. سو 600 ته ورنږدې فګر چې کوم دی پاکستان حکومت ښایي چې دا افغان طالبان فورسز اوسه پورې مړه شوي دي. صحیح. بیا مختلف چوکیانې سرحدي چوکیانې چې کوم دي هغه تباه کړې شوي هم دي، او بیا 35-36 چوکیانې داسې دي چې په هغې باندې وایي د پاکستان قبضه ده اوسه پورې. پاکستان وایي چې دا اپریشنز به روان دي، پاکستان دې ته جنګ نوم نه ورکوي، وایي دا جنګ نه دی، دا زموږ اپریشنز دي، دا نه د افغانستان خلاف دی، نه د افغانستان د خلکو خلاف دی، نه هلته زموږ د رژیم چینج سره څه کار دی، که هلته افغان ولس وغواړي نو خپل حکومت بدلولی شي، زموږ هغې سره هېڅ کار نشته. موږ خپل ټارګټس په نښه کوو، د پاکستاني ملیټنټ ګروپس چې کومې ټکانې دي، پټ-ځایونه دي، ټریننګ کیمپس دي، وایي موږ هغه په نښه کوو. او څو پورې موږ ته خپل اهداف نه حاصل شوي، دا اپریشنز به رواني نو اوس وقفې سره دا خبرونه راځي، لکه اوس مسلسل جنګ نه دی، مسلسل جړپونه نه دي. نو د کلیشز اطلاع کله د وزیرستان نه راشي، د غلام خان سایډ نه، کله بلوچستان کې سرحدي سیکټر نه راشي، کورم ډېر زیات حساس ځای دی، او بیا خیبر د تورخم سره نږدې، او بیا چې کوم دی مختلف نور د باجوړ چې کومه سیمه ده کورم ډېر زیات هغه دی. په دې چې پرون شپې هم په دې کې ویډیوګانې په سوشل میډیا باندې خورې شوې وې، دغه کسان څوک وو؟ د چې کوم د میلیټنټس راوتلي دا خیبر ضلع کې یو ځای دی، هلته میلیټنټس راغلي وو، باقاعده هغې سره راکټې وې، راکټ لانچرز ورسره، غټه وسله ورسره، بیا وګرځي ویډیو جوړه کړي، بیا ګاډي کې کښېني ولاړ شي. هغې لږ ساعت پس بیا موږ ګورو چې بله ویډیو راشي، پای کې بیا هلته مغه ځای کې پولیس والا ګرځي، لکه مطلب دا چې هغه راغلل ویډیو جوړه کړه، ډاکسن ته وختل، یو تاثر یې دا ورکړه چې زموږ ریټ دی، خو هغه ریټ خو هغې ته وایي که نه چې ته مستقل هلته ناست یې، مستقل دې ناکه لګولي، دا خو ریټ نه دی چې ته راشي او 2-3 منټو دپاره ویډیو جوړه کړې، دهشت پیلاو کې په هغه علاقه کې وښایه چې زه خو په دې علاقه کې موجود یم. نو دا هم یو غټ سوال دی چې دلته دې ځای پورې خلک راځي، دا خو دې دا مطلب چې دا پېښور ته ډېر نږدې علاقه ده، دا خو خیبر او بیا د وزیر اعلی صاحب خپله حلقه، او هغه ځای کې دا شو کول چې لکه مطلب د دې موجودګي شته، دا اوس خبره د تیرا نه وتې ده، د وزیرستان نه وتې ده، د افغان سرحد سره نږدې چې کوم علاقې دي ډېر زیاتې حساس علاقې دي، دا خو کیسه پېښور ته را نږدې شوې ده. نو بیا په دې کې سوال جوړېږي چې بیا د وزیر اعلی کور ته راغله، نو مطلب دا چې یو غټ میسج ورکوي که نه چې د دې صوبې وزیر اعلی د دې په علاقه کې په حلقه کې ریټ نشته، د حکومت ریټ نشته. نو ظاهره خبره ده چې دا داسې جنګ دی چې دا ګوریلا وارفیر دی، په دې کې تا ته یو خو هغه جنګ وي که نه چې هغه تا ته پته چې دا لښکر دی، دا ور روان دی، یا بل طرف نه مقابل د دښمن لښکر دی، نو هغې سره مقابله کېږي. او دا خو داسې جنګ دی چې کوم چا سره د جنګ دی هغه ستا په حلیه کې دی، ستا لباس، ستا غوندې چې کوم دا خبرې کوي، هماغه پښتو، دا ظاهره خبره چې ډېر ګران کار دی. زه بار دا خبره کوم چې دې مخنیوي دپاره، د دې روکتام دپاره، د دې مقابلې دپاره صرف دا ویل چې دا د صوبایي حکومت کار دی، صرف دا ویل چې دا د وفاقي حکومت کار دی، صرف دا ویل چې دا د آرمي کار دی، دا د ټولو په شریکه کار دی، که سیاستدانان دي، که پارلمان دی، که صوبایي حکومت دی، که وفاقي ادارې دي، که آرمي ده، FC ده، پولیس د سټیډي دی، دا په شریکه کار کولی په دې چې او بیا د عوام د مرستې نه دا په شریکه راغونډۍ څوک فدا، دا غټ سوال دی. ګوره د وفاقي حکومت او صوبایي حکومت چې کومه محاذارۍ ده، ګوره په ډېرو مسلو باندې سیاست نه کول پکار، مونږ دا ترهګري چې کومه دا مسله ده په دې هم سیاست روان دی،
سیاست که موږ په نور شیزونو باندې وکړو، په ایشوز باندې وکړو، په ګورننس باندې وکړو، بالکل په دې باندې وکړو چې 12-14 کاله وشو چې پی ټی آی په دې صوبه کې برسر اقتدار ده، دې صوبې ته یې څه کړي دي، اوس پورې څه خیر ښېګړې کار کړی دی. موږ خو د صحت کارت تعریف کوو چې ډېر زبردسته منصوبه ده، موږ د بي آر ټي تعریف کوو خو صرف پېښور پورې محدود ده. پکار دا چې خلک څه تبدیلي وګڼي چې واقعي په دې صوبه کې ډېره غټه تبدیلي راغلی ده. مونږ که یو طرف ته په خیبر پښتونخوا کې ګورو، بل طرف ته مونږ په پنجاب کې ګورو، نو پنجاب کې ترقي ده خو دلته چې کوم دی صورتحال خراب دی. نو دا هغه سوال دی چې صرف د گورننس خبره نه ده، سیکیورټي معاملات چې کوم دي ذمه داري د صوبایي حکومت هم ده، په دې کې ډېر ښه ډیولپمنټس مخې ته راغلي وو. ګوره د وزیر اعلی د وزیر اعظم سره ملاقات وشو، بیا دلته د اپیکس کمیټي اجلاس وشو، بیا هغې نه پس چې د سیکیورټي اجلاس وشو، پای کې ټولې په شریکه باندې خبرې وشوې. او دا خبره هم کېږي چې یاره کومه فیصله اپریشن کول دي، مذاکرات کول دي، نه دي کول، دا ټولې فیصلې دي وایي په یو ځای کې وشي چې په ټول سټیک هولډرز په اعتماد کې واخیستلی شي، هغې نه پس فیصله وشي. نو د هغې ظاهره خبره ده چې رزلټ هم بیا ښه وي. اوس که وفاقي حکومت د یو علاقې حوالې سره فیصله وکړي چې دلته موږ اپریشن کوو، څنګه چې د تیرا حوالې سره یو تاثر، بیا وفاقي حکومت وایي چې موږ اعلان نه دی کړی، بیا صوبایي حکومت جناب 4 ارب روپۍ هم ورته جاري کړي، خلک هم راوتي دي. اوس که اپریشن هلته نشته، 4 ارب روپۍ خو چېرته چلو تاسو ورکړئ، نو اوس خو خلکو ته وایي چې واپس خو لاړ شي که نه، چې هلته اپریشن نشته. اوس وایي چې هغې دپاره به هم څوک وینا کوي، نو دا خو اوس پکار دی چې اوس واوره هم نشته، موسم هم ښه شوی دی چې دا خلک واپس لاړ شي. د دې بحالي هم پکار ده. په ده چې دا خلک په کرایه په کورونو کې یا په رشته دارانو سره ظاهره خبره ده چې دا به پاتې کېږي. نو پکار دی چې یو پالیسي وي او یو یکسویي وي، یووالی وي، اتفاق او اتحاد نه سر. خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سهیل افریدي صاحب یو ځل بیا وویل چې غیر قانوني افغانیان فلحال مه وباسئ. ولې وجوهات؟ فلحال مطلب یې دا و چې لکه روجه کې مه وباسئ، خو دا چې یو خو سرحد بند دی، چې سرحد بند دی او بیا یو جواز ملو شي پولیس ته، الزامات هم ډېر لګي، داسې الزامات هم لګي یو فیملی نه 50,000 روپۍ رشوت اخیستی شوی دی، او بیا چې په زرګونو خلک ته ونیسي، په تاڼه کې به یې ساتئ، که جیل ته به یې لېږئ، که ډیپورټ کوئ به یې. نو دا په خیر کچرو کې هم ځای نه و. ګوره دا خو اے سی سی کارډ هولډرز دي یا پی او آر کارډ هولډرز دي، هغه خو ټول کارډونه ختم شوي دي، دا خو ټول غیر قانوني دي. خو د صوبایي حکومت خو پالیسي دا وه چې دوی سره به هغه رنګې سختي نه کوو څنګه سختي چې دوی سره په اسلام آباد پنډۍ کې وشوه، پنجاب کې وشوه، سند کې وشوه. نو هغه ته نه ډېر خلک راغلي دي په خیبر پښتونخوا کې، داسې فیملی شته دي چې هغه وایي چې موږ د روژه تېره کړو، اختر دې تېر کړو، بیا موږ خپل ملک ته واپس لاړ شو. خو هلته هم صورتحال چې کوم د پاکستان او د افغانستان دی، نو پکار وایي چې په دې هم غور وشي، په دې کډوالو باندې پاکستان طرف نه هم، او زیات ذمه داري د افغان طالبانو جوړېږي چې هغه داسې ملک سره مطلب دا چې اړم دي چې په لکونو افغانان دلته موجود دي، او بیا ته هلته نه جناب پاکستاني چوکیانو باندې حملې کول، او بیا مارټر ګولې راغورځول، د پای کې عام شهریانو ته جاني نقصان رسېدل. نو دې سره خو د تاو تریخوالی زیاتېږي، کمیږي خو نه. سر اوس اوورال صورتحال څه دی؟ 15 میاشتې وشوې، بارډر بند دی، تجارت بند دی، صورتحال څه دی؟ حل یې څه دی؟ ګوره 2 هفتې تقریبا د دې دا چې کوم جړپونه کلشز روان دي دا دی، او بیا 15 میاشتې تاسو خبره ټیک ده، په 11-12 اکتوبر 2025 نه چې کومه سلسله شروع شوې ده، د دې خیال دا چې موږ به جواب ورکړو، پاکستان به لږ دباو شي. خو پاکستان خو ظاهره خبره چې هغه سره یو منظم فوج هم دی، او بیا ایئر فورس دی پاکستان سره، او بیا ډرون ټیکنالوژي څنګه استعمال شوه، بیا میزایل ټیکنالوژي د پاکستان سره، هغه طرف ته بیا دا قسم صورتحال نه دی. دوی به خپل چې کوم افغان سټیزنز دي هغې اطمینان دپاره به یې څه ګام اخیستی، خو بیا دوی ته په 100 غنټو کې پته ولګېږي دا خو غټ بلنډر کړی دی. بیا هلته نه درخواست راغو چې سیز فایر خبرې اترې، پاکستان فوري توګه باندې هغه نه و منلی، تر هغې پورې چې کله قطر او د ترکیې پکې مداخلت بیا مذاکراتو ته مکمل وشوه. اوس دا بیا چې کوم موجوده صورتحال دی، په دې کې هم ترکیه چې کوم د سرګرم ده، او چین ډېره زیاته سرګرم ده. چین خصوصي نماینده په کابل کې باقاعده ملاقات شوی د امیر خان متقي سره، بیا په اسلام آباد کې هغه ملاقاتونه شوي دي. چین دا غواړي چې پرون د وزیر خارجه د چین وزیر خارجه سره په ټلیفون باندې خبرې هم شوي دي، د ترکیې وزیر خارجه سره په ټلیفون باندې خبرې شوي دي. دا پاکستان او د افغانستان صورتحال هم او د مشرق وسطی چې کوم صورتحال دی په هغې باندې ډسکشن شوی دی. امید دی چې یو څو ورځې به لګي، څو هفتې به لګي، دا حالات به ټیک کېږي. خو پاکستان وایي چې څو پورې زموږ ټارګېټ موږ نه اچیو کړي په افغانستان کې، زموږ د اپریشنز چې کوم دی دا به روان وي.
ډیره مننه سر د وخت راکولو یقینا چې تاسو ډېرې ګټورې او ژورې خبرې کوي. ګرانو کتونکو تاسو واورېدل د فدادیل صاحب تجزیه او دا اوس د غیر قوني افغانانو یا د افغانستان او د پاکستان چې کوم نوی اپډیټ و هغه تاسو سره شریکو. دا زموږ نه پروګرام در بل پروګرام پورې ماله په زما ټیم لره کې اجازه درلوي. الله پامان.